کم چې یو جنې ده چې هغه د څوکیدارانو چې یو په 10,000 20,000 تنخواه باندې کار کوي هغې 20 منټه بوتلې ده او هغې سره زیاتیات کړي دي او بیا د زیاتیات نه بعد هغه وفات شوې ده. الله دې وبخي. دغه شانتې بیا دغه په الزام هم دا لګولې دی چې مونږ کم دي چې کړي دي تاسو سره څه ثبوت دی په دې پورې چې پرنسپل هم اوس دا څوکیدار په سر ولاړ دی. استادان چې څومره ټیچران دي دا هم دغه څوکیدار په سر ولاړ دي. یعنې وایي زمونږ چې دا کالج بدنام نشي د کالج د بدنامۍ دپاره دی اوس په هغه جینۍ الزام لګوي چې کنې دی به دا کړي وا به کړي او داسې نه دي شوي او داسې نه دي شوي د سټاف کسانو هیڅ هم دا داسې نه دي کړي. د دې د خپل کالج د بدنامېدو د بچ کېدو دپاره اوس په جینۍ الزامونه لګوي. یعنی جینۍ دومره ټارچر کولو باوجود او هغه دومره بېعزته کېدو باوجود هغه اوس دا سوچ لري چې دا اوس په خپل مرګ مطلب مړه ده. دې له همداسې خپل نور نقصانات رسېدلي دي نور څه طریقې سره د ټارچر شوې ده خو د سټاف کسانو ورسره هېڅ تعلق د دې خبرې سره نشته. ای شرمېدلو. زه پښتنو وروڼو ته وایم چې دغه شانتې حادثه زمونږ په دې ملک کې بار بار تاسو له راځي. تاسو یې وینئ ګورئ ځکه چې دا کیسې ډېرې زیاتې راځي. بیا دا خلک راولګي په علماو باندې ډایرکټ الزام لګوي. که دا چېرته د یو هلک یا د یو بل مدرسې داسې کیسه راغلې وه اوس به یې ملک په سر راخیشتې وې. ولې چې یاره وایي طالب دی ملا دی او د داسې کړي دي او دا اوس د جینۍ سره شوی دی نه چې مرګ پکې وشو څه هم نشته. بس دغه سټوډنټان راووتل. دغه سټوډنټانو په حق کې څوک راووت؟ دغه سټوډنټانو په سر څوک ودرېدو؟ کم لیډر ودرېدو؟ کم یو MNA MPA پې اواز اوچت کړو؟ ګوره دا زما او ستا خور او لوریانې دي. ما او تا به د دې غمونه کوو. ما او تا به د دې مخنیوی کوو چې یاره دا شانتې طریقه وله جوړه کړو دا شانتې طریقه وله جوړه کړو چې بیا داسې حادثه مخې ته رانه شي. اوس زمونږ د حکومت نه دا غوښتنه ده چې دغه سیکورټي والا چې کم دی لکه څنګه دا وفات شوی دی د ګوره د زیاتیات چې کم چا سره جنسي زیاتیات وشي د هغې سزا پانسي ده. پانسي په دې باندې بل منظور شوی دی بل پاس شوی دی چې دې له به پانسي ورکوئ. ټول جینکې پې ګواه دي هلکان پې ګواه دي چې بالکل دې سره زیاتیات شوي دي خلکو لیدلی دی کتلی دی. نو پلیز مهرباني دې وشي چې زه د حکومت نه دا اپیل کومه چې دغه څوکیدار له دې سخت ناسخت سزا ورکړی شي. او ډیر اهم او ضروري پیغام در سره شریک کومه د هغه خویندو دپاره کم چې مکس کالج لځي لکه مطلب هلکان او جینکې دواړه په یو کالج کې سبق وایي. زما ورته دغه یو نصیحت دی که تاسو خامخا سبق وایئ خامخا د پاکستان نوم روشن کوئ خامخا د خپل علاقې نوم روشن کوئ او خامخا تاسو غواړئ چې موږ د خپل علاقې دپاره څه ښه کار راوړو نو تاسو پلیز مهرباني وکړئ. په دې ملک کې داسې کالجونه هم شته چې هغه صرف د جینکو وي او دغه شانتې یونیورسټیان هم شته چې هغه صرف د جینکو وي. نو پلیز تاسو مهرباني وکړئ تاسو د شانتې کالجونو ته لاړ شئ ځکه چې کله یو کالج مکس وي د هغه خلکو مایند هم داسې جوړي چې دا جینۍ ټیک نه ده دا جینۍ داسې ده. نو تاسو اوس وګورئ دغه یو حادثه په پنجاب کې د هدف کالج د ګروپ په دغه کې راغلې ده.